أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. زما طول پختون کاما نن پدا عظیم شان اتحاد باندے زٹول پشتون کام تا سلام پیش کروں. نن ہر کس ہر پختون دا سیاسی بالادستی نہ بالا سیاسی وابستگی نہ بالا صرف اور صرف پختون ہوتے ہوئے دلتا شریک تھا. دلتا پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی مسلم لیگ JUIANP دای وہ پارٹی ثانوی حیثیت لري. اول دلتا مونږ پښتون یو هغه نه بعد پاکستانی یو. عزیزانو نن دغه تاریخي جرګه زنان د دغه پښتون عدالت په موقع باندې خبره د وکشي. نن په دې موقع زنان د افغانستان عوامنا معافي غواړم. 40 سال پورې افغان عوام د یاد لري چې څومره تاسو سره زیاته وشو د هغې سزا نن موږ ته میلاویږي. زه نن د بنګلادیش د عوامو نه معافي غواړم من حیث الپښتون چې تاسو سره کم زیاتي شوي د هغې ظلم بدلې نن سزا موږ ته الله پاک راکوي. د دواړو قومونو نه موږ د معافي مطالبه کوو. نن عزیزانو هغه وختونه تاریخ نن اخته ده نن په موږ باندې دوباره تازه کېږي. نن ما خویندې مایندې ډېرې بویې شوې. نن ما وکتې چې خیبلې څرنګې هجرت کوو په لیارې باندې د تندې د وجې بېهوشه شوې. نن زما ډېرې مایندې کونډې شوې. زما مارکیټونه ما په خپلو سترګو وکتل په شمالي وزیرستان کې چې څرنګه هغه د میټرو په حساب باندې نیلام کېدل او بیا ما وکتل چې په هغې کې یو دهشتګرد هم نه و. عزیزانو دغه حالات دا به په موږ باندې کم وخت پورې جاري وي. نن عزیزانو زموږ په وطن چیک پوسټونه قایم دي خو افسوس دا ده چې چیک پوسټ دا د بې عزتي ذریعه ده. نن څه وجه ده؟ نن په روډ باندې خو یو عزتمن پښتون بې عزته کېږي خو د روډ نه ښکته دا فوجي یا دا چیک پوسټ والا خلک دا کوزه نه دروي. دا څه وجه ده چې زما پښتون یو معزز هغه چې بغیر دغسې چیک پوسټ نه به تېر شي بیا بې عزته شي خو د روډ نه اخوا بیا چې سم کېږي هغې سره بیا څوک هم د پوښتنو نشته. نو عزیزانو نن وخت دی چې موږ تاسو یو شو متحد شو که نه نن تاریخ رقم کېږي. که چېرته موږ متحد نه شو که چېرته موږ د امن په حوالې سره متحد نه شو موږ دا وسایل لوټ کړل موږ دا یہ وسائل لوٹ کرل زمون په وسایلو قابض دي. نن زما د شمالي وزیرستان مداخل کوم د هغې وسایل اخته دي معدنیات اخته دي هغه بهر ملک ته وړل شي خو دا مداخل کوم تر اوسه نه د IDPs دي هغه په دغه ابکخیل په IDPs کیمپونو کې اوسېږي. نو عزیزانو نن زه ټولو ته خراج تحسین پیش کوم او امید لرم چې نن به دا قوم یوه فیصله کوي او انشاءالله د دې فیصلې په برکت زموږ دا خاوره به دا به د ترقي ذریعه ګرځي. زموږ په خاوره به الله پاک امن راولي انشاءالله. زه یو ځل بیا منظور پښتین ته سلام پیش کوم خراج عقیدت پیش کوم چې د ده په سربراهي کې نن پښتون قوم متحد دی او زه
امید لرم انشاءالله چې دی به زموږ د پښتنو د ترقي ذریعه ګرځي. منظور پښتین زنده باد. پښتون 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 انشاءالله د منظور پښتون یو سپای په حیثیت به ډک کې ولاړ یو انشاءالله تعالی.